نو دا یو منصوبه ده په ټول پاکستان کې نشته دی، په ټول ملک کې نشته دی. په که تاسو وګورئ خیبر کې دي که په نورو ځایونو کې دي، همدغه په کندو کې ښخول دي او په خټکو کې ښخول دي. په دې کې به انشاءالله قرآن شریفونه چې دي هغه به ډېر په د کوم چې د قرآن شریف عزت دی هغه خو موږ نشو ورکولی، موږ هغه ډېر بیکاره انسانان مسلمانان پاتې، خو کم سې کم کوشش هم دا دی چې کم عزت او کم حفاظت او کم احترام د په کار دی چې هغه څه نه څه موږ ورکړو په دې کې به ښه په احترام څه په عزت څه ایښودلی کېږي. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد یم موجود مجی باجوړ باریکاو کې دلته د قرآن محل یو آغاز شوی دی د باجوړ په ښار کې. په نن سبا وخت کې که بیا مونږ ګورو نو دا دنیا د چا د مخ آباده ده، شتا په دنیا ښه خلک شتا پټ پناه دي. دلته چې کوم آغاز شوی د قرآن محل دلته هغه ضعیف قرآن پاک کوم چې به په دې خټانو په دیوالونو کې کېښودل کېدل نو د هغې دپاره دلته یو اداره شروع کړې ده چې دلته به هغه قرآن مجیدونه محفوظ کېږي او چې کوم مرمت کېږي نو هغه به مدارسو ته ځي. دغه یو آغاز یې کړی دی او دا جوماتونه مدارس او بیا داسې کوم دیني لارې الله په قدرت باندې چلیږي دی کې الله په هر انسان امتحان راولي. د ډیرو خلکو مال دولت پکې الله قبلې هم نو داسې د خوار غریب نه الله دغه د دین کار علي چې کوم الله ته نږدې نو په دغه صدقه جاریه کې د ځان سره شریکوي. راغلي یو چې دلته ولاړ ډېر محترم صحافیان هم دي، د دې کلي خانان دي، کوم چې ځمکه ورکړي دوی سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه ستاسو د راتګ، الله مو هر کله راوله او ستاسو ډیره شکریه چې تاسو دلته راغلی. دا کوم آغاز چې شوی دی دا ځمکه چا وقف کړې وه او دا په څه ترتیب باندې دا کار شروع شوی دی د عوامو ته لږ ووایي؟ زه به لږ په بیکګراونډ کې لاړ شم. د دې نه وړاندې زموږ څه ورونه دي هغه کې داود خان او نور د دوی څه ملګري وو چې دا پخپله دغه کمیټۍ صدر وو. دوی به په باجوړ کې هم دغه ضعیف قرآن شریفونه راټولول او دا به یې چېرته په کندو کې یا په خټکو کې ښخول، کوم چې نامناسبه هم وه ځکه چې دغه خټکې هم په ډکېدو باندې وو. بیا زموږ د ملګرو موږ خپل یو سوچ یو فکر و، د دې نه وړاندې د باجوړ هره دروازه موږ ټکولې وه، هر چا خواله موږ تللي وو چې کوم صاحب حیثیت خلک دي، د چا چې ځمکې دي جایدادونه دي، خو هغه خلک وایي د ډیوې لاندې تیاره ده. نو کوم چې د دې لایق خلک وو په کومو کې چې دغه صدقې دغه خیرات دغه وقف کېدو ځای و هغه ته موږ نو راغلي وو چې څنګه رالو نو په لومړۍ خبره هغه ویل چې زما لبیک دی او زما چې دا څومره جایداد دی نو هغه ستاسو دپاره بالکل د قرآن نه قربان دی، د دې نه زموږ مال جان قربان دی، ځمکې خو لا پرېږده. نو هغه د باجوړ همدا چورګوړی خانان دي، په هغه کې مبارک خان دی، الیاس خان دی، ارکوټی خان دی، نور د هغوی مشران کشران، خو د دوی په رورۍ کې هم دغه یو صفات دي نن سبا او الله دې دغه اتفاق د دوی همیشه لري چې د دوی یو ماشوم هم یو خبره وکړي نو ټولو ته قابل قبولي. الان کې د دوی ډېر زیات ورونه دي، ډېر غټ خاندان دي، خو په دې کې چې یو قسم خبره وکړي نو هغه نور ورونه به یې مخې له نه ورځي. نو په دې کې زموږ سره دې ټولو لبیک وو چې بس زموږ د قرآن شریف نه د هر څه قربان دي. نو دا ځمکې هم داسې نه دي دا به خلکو ته خټکې ښکاري، شړې به ورته ښکاري، خو دلته موږ هم ورته اوس کنال او دړۍ چې دی په هغه کې فرق نشته، خو دلته هم دغه کنال دړۍ چې دی د 40 لکو نه بره ده. خو دوی موږ ته هم دغه ویلي چې تاسو څومره ځای رانیسئ د قرآن دپاره، زموږ کورونه زموږ هر څه قربان دي. نو دا یو منصوبه پکې بیا د دوی په تعاون سره د دوی په مرستو سره نو دا یو منصوبه ده، دا په ټول پاکستان کې نشته دی، په ټول ملک کې نشته دی. په که تاسو وګورئ خیبر کې دي که په نورو ځایونو کې دي، همدغه په کندو کې ښخول دي او په خټکو کې ښخول دي. په دې کې به انشاءالله قرآن شریفونه چې دي هغه به ډېر په د کوم چې د قرآن شریف عزت دی هغه خو موږ نشو ورکولی، موږ هغه ډېر بیکاره انسانان مسلمانان پاتې، خو کم سې کم کوشش هم دا دی چې کم عزت او کم حفاظت او کم احترام د په کار دی چې هغه څه نه څه موږ ورکړو په دې کې به ښه په احترام څه په عزت څه ایښودلی کېږي چې کم د جوړېدو دي د هغه دپاره به یو سړی ناست هغه قرآن شریفونه به جوړوي، بیا به په مدرسو په جوماتونو کې تقسیمیږي. بله خبره زیاتره چې کله داسې منصوبې شروع شي خلک ډېرې خبرې کوي او زموږ د ملکي حالات هم داسې دي، په دې په شا باندې نه کوم سیاسي ګوند شته دی، نه کوم جماعت اسلامي شته، نه کوم جماعت علما شته، نه پیپلز پارټي شته، نه کوم مذهبي جماعت دی، نه کوم تنظیم شته دی. موږ دا څو کسان یې ملک ضیا صاحب دی، زموږ صدا خانان په هر څه کې ملګري دي، د چورګوړی ده، دا داود بای دی. موږ ګرځو په هفته کې د جمعې په ورځ په جوماتونو کې چانده کوو،
د خیلی پورس په یو بازار کې چانده کو دا غنه علاوه د سوشل میډیا کمپاین دی الحمدلله په دغه باندې زمون کار روان دی چې د پیلر نه لشولې د بیم وتړل شو بلاک را روان شو دا موږ پیسې ورکړي څه قرضداري پس کې پیسې ورکو لګي پیسې ورکو نور قرض شیرا جوړو نو مقصد صرف همدغه د استاسو دراتګم د زمنګ ثواب شي او د پیغام خلکو ته ورسیږي او زمنګ هم دا مقصد د زمنګ د اواز خلکو ته ورسیږي او خلک زمنګ سه امداد وکړي موږ د پیسو غوښتنه نه کوو موږ له به شک اسو کی ور په نه راکې دلته موږ د بلاک ضرورت دی دلته د گاډي راولي بلاک دراته کوس کی د چا د سیمټ وسکیږي سیمنټ د موږ لراوړي کله چا د وسپنې وسکیږي بده کډیر کار پاتې دی وسپنه د دلته راوړي کله چا د کرش وسکیږي کرش د دلته راوړي باقی مزدور دی هغه ارس د دوی مخ ته دي زمونږ سره الحمدلله د 100 روپو نه والا د 100 روپو پورې د 15 روپو پورې حساب چې دی هغه زمونږ سره لیک دی نو په کار دار چې به حیثیت مسلمان منګه سلسل روپۍ هم دی ته وباسو 100 روپۍ ورته وباسو هر سړی نو ان شاء الله دا منصوبه دا به خدای پاک سره ته ورسي په دې کې به هیڅ ته ضرورت نه السلام علیکم وعلیکم السلام شاهد بھائی زه خو تاسو دراتلو ډیره زیاته شکریا ادا کوم او دا کم قرآن محل چې روان دی د دې لپاره د کوم خانانو زمکه ورکړي موږ د دې هم ډیر زیاته شکریا ادا کوو کله چې د دې قرآن محل دا نقشه انجنیرانو تیارول دي له سرکاري انجنیران ناغلیو زمنګ ملګریو په دې باندې چې کم دا کم بیسمنت روان دی په دې باندې 1 کروڑ 60 لک روپۍ راځي انجنیر چې کوم نقشه تیار کړی دا او د دې نه دا کم ځای چې د ورسره په دې باندې چې کم د کار به کیږي د بایسکلټر وستلی نو په دې باندې هم 1 کروڑ 60 لک روپۍ راځي 3 کروڑ نه برابر روپۍ په دې باندې خرچه راځي په دې کې دا سیده چې کو تاسو وګورئ زمنګ کم لیستونه موږ تیار کړي کمپیوټرایز لیستونه موږ چې 4 روپۍ را لګلې دي کو ته وګورئ دلته په باجوړ کې غټ غټ خلک دي سره سوخ والا خلک دي سیاسي خلک دي تر اوسه پورې کو ته وګورئ په دې ګراوند کې لاندې میچ رواني دلته خلک سیلونو لرازي د ډیم له خلک راځي ایش ماشکی خو د قرآن مجید محل ته تر اوسه پورې یو داسې سړی نه دی راغلی یو مشرم نه دی راغلی صرف دلته چې راغلی دی یو عالم راغلی عبدالجبار صاحب دغه نه علاوه دلته هیڅ څوک نه دی راغلی او بل داسې دا چې څومره عملدار خلک دي دلته راځي خپل ټیم پاس کوي په دې وټولو کې کینی خو د قرآن مجید د محل لپاره د خلکو زمنګ سره یو روپۍ تعاون نه دی کړی دا کم قرآن محل چې روان دی په دې کې نه سیاسي پارټي شته دی په دې کې نه یو تنظیم شته کو دا کم محل چې موږ شروع کو بده کې یو نوم تل او چې ردیو په شابهني د تنظیم لاسته په دې شابهني د یو لیډر لاسته د چالاس به ورسي د پیسې د کم زینه راځي دا خو د الله خزاني دي د الله په خزانو کې د هیڅ کمی نشته کم څه چې راځي د الله په کارم سره روان دي د الله پر رحم سره روان دي موږ بسو کو موږ هیڅ هم نشو موږ ځان له خپل کمزوري موږ د الله نه غواړو او الله تم دغه سوال چې الله دا کم کارم شروع کړي په دې کې د ریاکارۍ نه وساتي په دې کې د سیاست نه وساتي کو زما پسنګ چې دغه کمزوان ولاړ دی مبارک خان دوی الله دغه حوصله او زړه ورکړي مال خو الله تعالی ډیرو خلکو لور کړي خو زړونه ډیرو کم خلکو کې موجود دي چې هغه د الله په لار کې خپل مال تقسیم کی دوی یقینا د الله په لار کې د غزمکا قرآن محل توقف کړي دا سورځ مخ کې د عالم سره ناستو مناغره دوی چې د ازمکا د یو خان د 1500 جیره وزمکا دا د جمعات د پاره مې ورته ویل نه راته وی چیرې دا یوازې زکات خیرات په ما کیږي نو دا خبره حقیقت د چډیرو خلکو الله تعالی مال حال ورکړي خو اغیله زړه نه ورکړو د هر سړي مال الله نه قبلې او د مبارک خان چې دغه کمزمکه ورکړي نو الله دې د دوی دغه احساسات د دوی دغه جذبات او د دوی د ازمکه په خپل دربار کې قبول کړي السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني تاسو دراتک یو جهان مننه دا نسیو دی زدي کوم زیاغ کلمات کالو کو یار ول زمنګ مخکې خبرې زمنګ نه وشوي زمنګ ول لګ زی په کار دی لا دون غټ زمکم نو ول لګ معمولی زی په کار دی نو خدای شته زدي کوم ما لاشه بس سونه زی لګي نو تیاری مو تابعداري مو ته سونه زی لګي د لدر کوم بلدار جماعت کې درونو سم مشورم نو وکړي زدي کوم بس پیترتی کارو رااله پکې بس دی وراله بس گاډي را وسې ټرمپ په لور راوستو کارم شروع کو سیل اول لګورورو په ډېرېدو نو بس به وته ما ویل چې سونه زی رانی سه یو سونه زی ډیریږي ان شاء الله تیاری متابعداري مت بس سونه زی لګي بس الله مال دی والله ته پاتې د چار ځان سوي وړل او ان شاء الله زمونږ پلورونو نیکونم دا صدقې کلی دی ورکلی دی او موږ هم د قشانه د عمل به زمونږ جاری مننه الله دې ستاسو دغه صدقه په خپل دربار کې قبول کړي او الله دې وکړي چې دا کم خانان دي که خانګوټي دي او کو منسټران دي که په ریاست کې غټ خلک دي نو الله دې دوی لم دغه زړه ورکړي چې به د الله په لار کې زکات خیرات صدقات دا دنیا پاتې دی د ازمکه چا ځان سره نه دی وړي دا بنگلې دا جیدات چا ځان سره وړنه دا د آخرت ګټه ده والله دې
د هر مسلمان نه دغه ګټه ترلاسه کړي. بیا که موږ وګورو جی دا به زما او ستا په تعاون جوړېږي نو که کوم ورونه وزداري د دوی نمبر په سکرین ښکاري راتلی شي جي که دوی ته نقد پیسې نه ورکوي که د سیخ ضرورتي که د مزدور ضرورتي که د بلاک ضرورتي که د سیمټي که د شګي نو په خپلو لاسو دلته خپل صدقه زکات خیرات دلته خرج کولی شي ځکه دا یو اداره ده دا نه د باجوړ د خلکو د نه د نورو هیوادونو د خلکو نه دا د الله د دین خدمت دی او دا د الله د هغه پاک کلام خدمت کول دي کوم چې موږ ټول منو آسماني کتاب دی. کتونکو دا د باجوړ په خاور هغه شاه زلمې دی زه بار بار یادوم کوم چې نیم شته او نیم نشته بیا هم دی په هر تعاون په هر ډګر مخ کیږي. راغلیو تحسین الله صاحب سره خبرې کوو د قرآن محل په حواله باندې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شهید خان صاحب برکت راشي الله مر وخرا ولا ډیره مننه عزتمن شي او په خاصه توګه نن چې تاغزي ته کمزي د وزټ کو قرآن محل کوم چې زما په خیال ذکر دی شنو ورکم نو ګرم به بدینه ما چې دا یو دسه محل جوړیږي په یو دسه نقشه باندې جوړیږي چې بده کې بد الله تعالی کلمې پاکي کوستل کېږي د کلمې پاکي کور جوړیږي. ډیره مننه ډیره مهرباني. بالکل کتونکو تاسو ته نمبر په سکرین ښکاری ما چرته د ویډیو شیر نه دی ویلي خو نن دغه ویم ځکه دا د الله د هغه پاک قرآن پاک خدمت دی نو دا ویډیو د سره شیر کې چې تاسو په تعاون باندې دغه قرآن محل آباد شي. مننه.